مسلمانانو څنګه ته براغلل او خپل بانی به پیش کړي چې مون خو د پیغمبر علی السلام متعلق بدی ردی نه دی ویلي بے ادبی نه دا کړي ګستاخی نه دا کړي مسلمانان مې خوشاله کړ لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره دا د قران درس د قران ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورته توبه د 61 نمبر آیات نوالی تر 66 نمبر آیات پورې تر اخره پورې ګوره تر څو پورې خو مسله یعنی قرآن دا ترجمه یعنی دا ویډیو تر اخره پورې صحیح کتلی نه نو اسې به سمجھ کې نه راځي لږه نه دا چې پوره وګوري بیا به دې سمجھ کې راشي انشاءالله هر یو د قرآن درس په بیا زمونږ ګوري انشاءالله داسې مزه به درله راشي اوس ویډیو مخې ته ګورئ څه دی که نه مخې ته به سره قرآن وښوي قرآن الفاظ به سره ومښوي کته به ورته اردو کې لیکلي شوي په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحیدآباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والا دا به پښتو کې دی بیانې څه دی که نه ډېر غټ محنت ورسره کوي ډېر غټ تفسیر ډېر غټ فهم سره دا ترجمه دی کوي لفظ په لفظ سره تفسیر سره ویډیو څخه ګورئ وګوره لایک او شیر کې که لایک کوئ که نه لایک کوئ خو شیر کوئ ځکه چې خلک په ګوري مونږ تاسو په قبرونو کې او مونږ تاسو ته د اجر میلاویږي څه دی چې السلام علیکم اوس مخې ته ګورئ مخې ته ویډیو اخره پورې ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمت دی د مؤمنانو لپاره دی ته وی رحمت خاصه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سبب خلق هدایت بیا موندي جهنم نه برشي جنت ته بلاړ شي نو پیغمبر ولا رحمت شو او سورہ انبیاء کی رضی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ټول مخلوقات لرا انسانانو را پیغمبر رحمت دی دلته وی رحمت دی د پاره د مسلمان هلته وی رحمت دی د پاره ټول عالم ټول عالم د پاره چې رحمت دی نو معنا دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو سره الله عمومي عذاب بن راولي د امتونو بهکندي باندې کوي استیصال باندې کوي او دلته وی رحمت ته خاص مسلمانانو لپاره چې د پیغمبر علیہ السلام په سبب بدی جنت ته یؤمنو بالله یقین ساتي په الله وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ او یقین کئی پر خبران مسلمانانو یؤمنوا بالله منید اللہ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ او منید بناد مؤمنانو وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ او رحمت ته هغه چاله را چې مؤمنان دي د تاسو نه والذین یؤذون رسول الله هغه څوک چې تکلیف ورکوي پیغمبر د الله لره لهم عذاب علیم دي لره عذاب دی دردونکی یحلفون بالله قسمونه کوي منافقان په نوم د الله لکم تاسو تا لیرزوکم چی خوشحاله کی تاسو لرا مسلمانانو څنګه ته براغلل او خپل بانی به پیش کړي چې مون خو د پیغمبر علی السلام متعلق بدی ردی نه دی ویلي بے ادبی نه دا کړي ګستاخی نه دا کړي مسلمانان مې خوشاله کړ یحلفون بالله قسمون کی الله لكم تاسو تعالی يرزقكم چې تاسو خوشاله کی والله ورسوله احق ان يرزوه الله او پیغمبر دا زیات لایق دی حقدار دی ان يرزوه چې دی خوشاله کړي شي خلق پرېږده الله خوشاله کا پیغمبر خوشاله کا
ان یرزوه مفرد راوړو پیغمبر خوشالول دا د الله خوشالول خلق کا خبگیږي نو خبد شي خلق رکا پلا مردار دي شي الله خبن شي او د الله پیغمبر خبن شي دا منافقان راضي صحابه خوشاله الله وی دی مخ خوشاله وای الله او پیغمبر خوشاله پیغمبر علیہ السلام بیا ادبی کوي بد ردی وای تعن لگاوي عیب لټوي کنزلی کوي او بیا راځي پټي باندې کوي والله ورسوله احق ان يرزوه الله پیغمبر دا زیات لایق دی حقدار چې دی خوشاله کړی شي ان كانوا مؤمنین کدی دی ایمان لرونکي علم يعلموا تخویف اخروی آیت دین پی جنین پوئیگی انہو شاندہ دے من یحادد اللہ ورسولہ چاچے خلاف کو دا اللہ و دا پیغمبر داغنا من یحادد اللہ اے من یشاقق اللہ من یخالف چاچے خلاف کو دا اللہ و پیغمبر داغا حاد دا یحاد دی معنی رازی مقابلہ دا الله قانون مقابله کې یو سړی خپل قانون جوړي دا الله قانون دا دی یو سړی شراب اسکین واغلبا ادیا دوری سزا ورکول کېږي دا الله قانون دا دی که یو سړی زیناو کی او واده شوی نه نو دی با سل دوری وهل کېږي او کده واده شوی نو دی با سنگسار کېږي دا د الله قانون اوس د الله قانون مقابله کې سمله کې دا قانون پاس کیږي چې کوم سړی دا ګناو کې نو دای سزا ده شپږ میاشتې یا کال په جیل کې نو دا خود الله دا قانون خلاف قانون جوړ انه من يحادد الله ورسوله چا چې خلاف کو د الله او د پیغمبر داغه الله پوله ما تکړه د الله د پیغمبر قانوني مات فان له نار جهنم یقینا دلرا اور د جهنم دے خالدا فيها همیشه به باغیږي ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی ډیر لوی ده يحذر المنافقون یریږي منافقان دا یره به جوړ کې پرتا و یریږي منافقان ان تنزل دا چې را نازل بکړی شي علیهم مسلمانانو باندې سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې خبردار بکی دی لرا بما بهغي خبرو فی قلوبهم چې زړونو منافقانو کې دي دا یره به جوړ کې وا دا سنا چې الله قران راوړيږي او زبم ټول پټي پنا خبري سرګند شي قل استهزئوا او یا پیغمبر خندا کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله سرګندون کې دې ظاهر کون کې دې حامل را چتا سو ير کوي د خپل نفاق نا د تبوک جنگ کې کله دی روانو نو بلار به یو بل سره غب شپ لگاو ټغلې دې پیغمبر تلاو ګورا دی به روم فتح کوي دی به فارس فتح کوي او دی به غلبه حاصلي نو یو ډلې به دا خبرې کولې او نورو به خندل ولئن سألتهم کتتپوسو کی ددینا نه یقولن نخامخا ویبا انما كنا نخوض ونلعب یقینا من مشغول کیا کولا او لبی کولی نخوض مشغولو گب شپی لگولی ونلعب او من لبی کولی قل ورتو یا پیغمبر اب اللہ و آیاته و رسوله آیا بتوحید اللہ کی آیتونو دا اللہ سرا پیغمبر دا بسرا کنتم تستهزئون تاسو ټوکی ټکلی کوئ یو صحابی د دې دا خبرې واورېدې مختلف خبرې دی کولی بدی ردی به هم ویلي کنزل به هم کول یو سړی نبی علیہ السلام ته دې دا خبر ورسو نبی علیہ السلام ته تاسو کو نو دی وی ډیره وګړه لار وا منګ دا لار لندولو د پارا
یو بل سره مشغوله او لبې کولې ټوکې ټقلې کولې لکه بعض خلک چې وي موږ روژه لنډو لا تعتذروا بانی مکوئ قد کفرتم کافر شوی بعد ایمانکم رستو د ښکاره کولو د ایمان ستاسو څوک چې د الله توحید سره ټوکې ټقلې کوي استهزاء کوي د الله قرآن آیتونو سره ټوکې کوي ټقلې کوي او د الله پیغمبر سره ټوکې کوي استهزاء کوي نو دی خو کافر شو لا تعتذروا بانی مو جوړوئ قد کفرتم کافر شوی بعد ایمانکم رستو د ښکاره کولو د ایمان ستاسو ان نعفو عن طائفة منکم که موږ معاف کړو د یو ډلې نه چې تاسو نه نعذب طائفة عذاب سزا به ورکو بلې ډلې لره بانهم کانوا مجرمین ځکه چې دي مجرمانو بعض منافقان دسیو چې بیا توبه وویسته صحیح توبه او بیا په خپل کارون ډیر زیات بېخمانه یو سړی باره کې راځي چې ډیر زیات بېخمانه او الله نه سوال وکړي چې یا الله یو جهاد کې ما شهید کی او داسې به شهید کی چې نوم نشان مې پاتې نشي نه لاله څوک غسل راکړي نه لاله څوک کفن راکړي او دغسې شهید شم او خلکو نه پټ پناه شم ان نعفو عن طائفة منکم نو چا چې د تاسو نه توبه وویسته نو زه به یې معاف کړم او چا چې توبه ونه ویسته نو زما مجرم دی سزا به ورور نو چا چې توبه ویسته نو الله معاف کړل داسې منافقان تیر شوي وو چې وروستو الله معاف کړه توبه یې ویستو د وجې او چا چې توبه نه وویستې نو همیشه دپاره لاړل جهنم ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس یې شعر که اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر که یاره خو خدای پاکه او بله دا خبر ده لکه شرک د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د ګډېدو د ډانس دغه ورته مه لګوئ او مه د ډانس او د ګډېدو فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی و دا راته ووایي د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسینجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتسپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاک په مال او په جان کې برکات واچو الله پاک آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاک دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو
زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به. سي ده که نه؟ السلام علیکم.